بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم خالد ودمانی او دا غزي له باجوړ پاټک صدیق آباد انسپور حلقه کې موجود ما. څنګه تاسو ته معلومه ده چې ایکسپارټ آیا په قبایلو کې په لاول ځل بلدیاتي انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو لپاره په ګڼ تعداد سره چې کوم امیدواران دي هغه کاغذات داخل کړي دي. نو زمونږ سره د انسپور پاکستان پیپلز پارټۍ نامزد امیدوار حاجي عبدالغفور جان موجود دی. دغه نه پوښتنې کوو چې هغه څه نظر لري. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب، په پاټه کې په لاول ځل باندې بلدیاتي انتخابات کېږدي، د تاسو په کوم نظر ګورئ؟ لاول خو زه تا ته په دلته په راتلو باندې ستړي مه شو، هرکلی وم چې تاسو راغلی ماته د خبرو مقرره کړه، یو جهان مننه. نو دا خو د اوسه پورې په باجوړ کې په ټول قبایلو کې بلدیاتي الیکشن دا نظام نو مخکې د لونګي هولډر سیسټم و، په هغه طریقه باندې به دغه کېدو. بیا چې کله په 1997 کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت راغی نو زمونږ مشرانو هغو بالا مشرانو ته خبره ورسوله چې موږ په قبایلو کې داسې نظام دی چې په عامه سطح ووټونه نشته دی او په لونګي هولډر سیسټم باندې ووټونه کېږي. نو هغو فورا په هغه باندې اکشن واخیست او هغه لونګي هولډر سیسټم په عامه سطح باندې اوس په ټول قبایلو کې هغه ووټونه کېږي. نو دا پیل ځل دی زموږ په قبایلو کې چې بلدیاتي الیکشن کېږي. دا یو ښه عمل دی، دا د جمهوریت حصه ده او دا ان د غټې سطحې نه وړې سطح ته خبره راله. مخکې به امینګانو سنیټرانو به کارونه کول، اوس به انشاءالله کله چې دا انتخابات وشي دا پڼ به ناظمان به مقرر شي، ناظمانو ته به پڼه واله کېږي. ناظمانو په انډر کې دا کونسلران دي، د کونسلرانو ته به واله کېږي. او کونسلران چې څومره د ایجنسۍ په سطح یا په دې ضلع کې کومې نوې مرجر چې شوی په دې ضلعو کې به هغه کونسلران کار کوي. هر کونسلر ته د خپل یونین کونسل ستونزې معلومې دي، مشکلات هم ورته معلومې دي چې دلته د اوبو ضرورت دی، دلته د نالو کوڅو ضرورت دی، دلته د ترقیتي کارونو ضرورت دی. نو هغوی د خپل کلي او د خپل یونین کونسل په مشکلاتو باندې ښه خبر دی، هلته به انشاءالله هغوی ښه کارونه کوي او د هغې پیسې به په صحیح طریقه باندې لګي. حاجي صاحب، تاسو لکه ستاسو منشور څه دی او تاسو د صدیق آباد پاټک بازار چې کوم دی یا د صدیق آباد پاټک انسپور خلک چې کوم دی دغو تاسو خدمت کړی دی، هر وخت په تاڼه کې په تحصیل کې څونه پر امید هسې تاسو؟ نو انشاءالله ټولو عوامو ته پته ده. زه په خپل بازار کې دلته د بازار من خدمت کوم، جنرال سیکرټري پاتې شوی یم. بیا د ایجنسۍ په سطح د ټولو ایجنسۍ زه جنرال سیکرټري یم. نو موږ دلته په هر وخت کې ډېر خدمت کړی دی. د خلکو د دفتر څه لانجې مسلې راغلي دي هغه موږ د جرګو په ذریعه باندې هواري کړي دي، ختمې کړي دي. په بازار کې زموږ ستونزې ډېر زیاتې دي. نو په بازار کې موږ ډېر زیات خدمت دی او ډېر زیات کوششونه او خدمتونه هم کړي دي. په هغه وجه خلکو په موږ باندې په دې انتخاباتو کې دا اعتماد وکړو چې تاسو د بلدیاتي انتخاباتو ته ودرېږئ، تاسو د خلکو په مسایلو باندې په حل کولو هم پوهېږئ او تاسو مخکې نه منډې ترړې کړي، سیاسي اکټیویټي هم کړې ده، د تاجر برادرۍ په سطح خدمتونه کړي دي. په هغه وجه خلکو په موږ باندې دا اعتماد کړی دی. انشاءالله زموږ دا امید دی چې موږ له خدای پاک کامیابي راکړو، موږ الیکشن وګاټو، انشاءالله د دې خلکو ستونزې به موږ ختمو، د خلکو مسایل به موږ حل کوو انشاءالله په ښه انداز په ښه طریقه سره. حاجي صاحب، که موږ وګورو نو په صدیق آباد پاټک کوم چې انسپور حلقه ده په دې کې د اوبو د نکاسۍ ډېر غټه مسله ده او چې کله باران وشي نو تاسو کتلی شئ په بازار کې او په دې روډ باندې چې کوم دی ځای په ځای ډنډونه ولاړي او د اوبو د نکاسۍ څه پروګرام نشته. دا شان دلته کو تعلیم ته مونږ وګورو، تعلیم که اسکولونه چې کوم دي هغه هم نشته دی. یو های سیکنډري اسکول دی او بل دلته پرایمري د جنکو اسکولونه خاص کر هغه کې ډېر زیات کمی دی. نور دغه شان د کوڅې چې کومې دي دا هم کچه دي، نوې نوې بیدانې سازېږي، د هغې ملکه تاسو ته علم دی. نو په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ نو انشاءالله تاسو ته معلومه ده، عوامو ته معلومه ده، په بازار کې واقع ده هم د اوبو مشکلات ډېر زیات دي. د اوبو د وطن بالکل نالۍ مالۍ ختمې شوي دي، خراب شوي دي. خو انشاءالله اوس روډ روان دی، روډ پخېږي. نو هغه ستونزه به انشاءالله حل شي. د هغې سره سره نالۍ هم پخېږي او کار پرې روان دی. نو او د کلي د علاقې چې کومې لارې کوڅې دي انشاءالله هغه هم کومې پخ شوي دي، هغه پخ شوي دي چې کومې کچه دي انشاءالله د هغې به موږ کوشش کوو د حل کولو چې هغه نالۍ جوړې کړو. د هغې دپاره موږ منډې ترړې وکړو، پنډونه راوباسو انشاءالله. کوم موقع موږ ته خدای پاک راکړله. بل
دا ستاسو د سکول په حواله باندې خبره وکړه. ایجوکیشن د هلکانو د ینګ ځوانانو دا بنیادي حق دی. دلته زموږ په پاټک صدیق آباد یونین کونسل کې د هلکانو پرایمري سکول شته دی. انشاءالله که موږ خدای کامیاب کړي د هغې دپاره به موږ کوشش کوو چې دا موږ میډل کړو، یا په هغه کې د سټاف کمی چې هغې ته موږ سټاف ورکړو، یا د جنکو کوم سکول دی په هغه کې کوم د ټیچرانو کمی یا د سامان فرنیچر کمی انشاءالله دا حل ځلې به موږ کوو. او دا بل دیتی الیکشن او د دې انتخاب کول دا په دې بنیاد باندې هغه سړی له ووټ ورکول دي چې هغه خدمت شي کولی. دا د خدمت په بنیاد باندې دا الیکشن دی او تکړه کسان راوځي چې هغه منډه ترړه شي کولی. د مخکې نه څه کرداري، د مخکې نه د قوم په علاقه کې څه کردار ادا کړی، د هغه شخصیت ته کتل پکاري. په هر سړي ته ووټ ورکول او هر سړي ته دغه نو دا کول هم نه دي پکار، ځکه په دې سوچ پکار دی چې کوم سړی د قوم ستونزې حل کولی شي، خدمت شي کولی. مخکې نه څه خدماتي څه کردار ادا کړی د قوم دپاره د علاقې دپاره، نو انشاءالله هغه خلکو ته ووټ ورکول پکاري. په هغه کې مخکې د پیپلز پارټۍ په دور کې په 2008 کې زموږ ایم این اے راغلی سید اخندزاده چټان چې انشاءالله چې هغه د ترقیتي کارونو په سطح هم ډېر کارونه کړي دي. بیا د ټول پاکستان په سطح باندې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په ټول پاکستان کې شوی، بیا خصوصا په قبایلو کې په پایجوړ کې شوی دی. داسې کور نه دی چې په هغه کې 4 او 5 کارډونه نه دي شوي. نن زموږ ایم این اے هم نشته، حکومت هم نشته دی، خو هغه پیسې د حکومت د طرف نه هغو ته میلاویږي. په 6 میاشتې بعد 50,000 شپېته 12,000 روپۍ میاشت د هغو ته میلاویږي. داسې ماته په باجوړ کې ډېرې ایم این اګان د هرې پارټۍ پاتې شوي دي، خو داسې کردار او داسې کار یې نه دی کړی څنګه چې د چټان په دور کې شوی دی. چټان او پیپلز پارټۍ ورکرانو او پیپلز پارټۍ مشرانو ادا کړی دی. نن هم هغه پیسې هغو ته میلاویږي او کار روان دی. انشاءالله ترقیتي کارونه هم ډېر شوي دي. په دغه جذبه باندې زموږ د پیپلز پارټۍ منشور هم دا دی چې د دې غریب ولس چې هغوی د مزدورو، د کیسان، د ډریورو، د غریب ولس خدمت دغه دی چې دا خدمت به موږ د غریب ولس کوو. زموږ هم دغه جذبه ده، په دغه جذبه ولاړ یو چې د غریب ولسو خدمت مو په ښه طریقه سره وکړو، په علاقه کې، په کلي کې، په بازار کې د هغوی ستونزې موږ حل کړو. جی صاحب، په اخره کې تاسو خپلو ووټرانو ته او د این سی پور چې کوم خلقه ده د دې ووټرانو ته او د باجوړ عوامو ته څه پیغام ورکوئ؟ زما ستاسو د میډیا په وساطت باندې ټول د باجوړ عوامو ته او د خپل یونین کونسل ټول عوامو ته، مشرانو ته، کشرانو ته، همزولو ته، خویندو میندو ته زما دا پیغام دی چې واحد په پاکستان کې پیپلز پارټي ده چې دا د غریب ولس خدمت کوي. بله پارټي داسې د خدمت والا نشته. که د هغو ورکران دي د غریب په سطح باندې، د دفترو په سطح، د بازار په سطح، په عوامي سطح باندې خدمات کړي دي او د پارټۍ په سطح هم کړي دي. نو زمونږ هم دغه جذبه ده او دغه دی، په دغه جذبه باندې ولاړ سو. ټول عوامو ته زما دا پیغام دی چې دا مسایل اواز پورته کول په میډیا باندې، د حکومت بالا حکامو ته رسول، دا د پیپلز پارټۍ د ورکرانو نه، د پیپلز پارټۍ د مشرانو بل څوک نشي کولی. دا حل، دا صرف دا ستونزې او دا حل هغوی کولی شي. نو زما ټول عوامو ته دا پیغام دی چې په 19 تاریخ کوم الیکشن کیږي او کیدونکی دی، نو د په تیر باندې د خپل مهرونه ولګئ او د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکران دي ټول کامیاب کړي. انشاءالله دا به د باجوړ لپاره د فخر او دغه د ترقۍ خبره انشاءالله. زه ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو دلته راغلئ، زموږ هم د خبرو مقراله. ستاسو یو جهان مننه. جی صاحب، ستاسو هم یو جهان مننه. ګران کتونکو، تاسو د حاجي عبدالغفور جان خبرې واورېدې. موږ تاسو ټولو ته پکار دي چې په 19 تاریخ راوځو په ګڼ تعداد سره او هغه خلکو له ووټ ورکړو کوم خلک کم چې زمونږ په تاڼه تحصیل او په عدالت کې خبره شي کولی، زمونږ حق د بل نشي غوښتلی. نو ما خالد عثمان لیرا کې اجازت د الله په امان. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.